د ملک د نورو برخو پرنګ په ضلع مردان تحصیل رستم کې هم د مارکا حق کې په تاریخي فتح یوم تشکر مناو شو. په ګورنمنت های سکول رستم کې د ایسی رستم نومان پرویز په قیادت کې یوم تشکر تقریب او د پاک پوسټ سره د یووالي ریلی هم وویستې شوه. ریلی او تقریب کې د مختلف محکمو سربراهانو د ګورنمنت های سکول رستم استادانو طلباو د میډیا نمائندګانو په شمول عام ولس هم ګډون کړی و. تقریب ته اسسټنټ کمشنر نومان پرویز او نور وویل چې افواج پاکستان انډیا ته عبرتناک شکست ورکړی. افواج پاکستان ته سلام پیش کو. د زیاته کړه چې د پاکستان عوامو د اتحاد او اتفاق مظاهره کړې او خپل دشمن ته دا پیغام ورکړی چې موږ د پاکستان فوج سره اوږه په اوږه ولاړ یو. پوره صوبې په شان تحصیل رستم کې یوم تشکر ډیر جوش او جذبې سره مناویږي. د دې ورځې مناولو مقصد دا دی چې کم افواج پاکستان د پاکستان چې کم عام فورسز دي هغوی اپریشن بنیانم مرصوص کی انډیا ته چې کوم عبرتناک او اذیتناک شکست ورکو دا نن د هغو سره اظهار یکجهتي ده او سپورټ دی. د دې نه علاوه عوام چې کوم اتحاد مظاهره کړې ده اتحاد او د یګانګت مظاهره کړې ده د عام فورسز سره دا دشمن دپاره یو پیغام دی چې کله هم پاکستان باندې داسې یو ازمایش راځي نو عوام به بلا تفریق ټول اختلافات به هیروي او د پاکستان او د عام فورسز سره به چې کوم دی شانه بشانه او اوږه په اوږه ولاړي. او نن چې کوم دی نو د ورځ مناوالو یو بل مقصد دا و چې کوم شهداو چې چا د دې ملک د مستقبل لپاره زموږ د مستقبل لپاره خپل وینه تویه کړې ده خپل ځانونه ورکړي دي چې هغوی ته موږ خراج تحسین پیش کو او موږ نن په دې ورځ باندې هغو ته بھرپور خراج تحسین پیش کو او دعا مو ورته وکړه چې الله دې د هغو وینه د دې ملک دپاره چې کوم دی نو بختوره کړي او د دې عزم موږ چې کوم دی نو اظهار وکړو چې کله هم داسې ازمایش راځي موږ به د هیڅ قسم قربانۍ نه دریغ نه کوو او د ملک سره به ولاړ یو او د خپل عام فورسز سره به چې کوم دی نو ولاړ یو. په اخر کې اسسټنټ کمشنر تحصیل رستم نومان پرویز د شهداو په قبرونو حاضري وکړه او د ملک ټولو شهیدانو ته یې خراج تحسین پیش کړو او ویې ویل چې د پاکستان د روښانه مستقبل په خاطر شهداو خپلې سینې پیش کړي. موږ دوی ته سلام پیش کوو. عمر خاکسار پښتونخوا ریډیو رستم مردان.